नेशनल अवामी पार्टी लखा दखवती प्रसार बजे आयुब स्टेडियम की दलोई अफगान कारमान मिली शहीद उस्मान खान काकर द शहादत फदे कलरंग क्लिन किनास द पार्टी मरकजी सूबाई मशरानू द जुनूबी पख्तूनख्वा द बेलाबेलू जिलों रागलू द पार्टी नंग्यालू कारकुनानू स्पिंजरू मशरानू जवानानू पदे जलसायाम किनास जमूश खोंदू अदिबानू लिखवालानू शायरानू हुनरमंदानू द पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी वकीलानू द पार्टी डॉक्टरानू द सोशल मीडिया और द मीडिया सरा ताल्लुक लरूं की साफियानू मीडिया हाउसेज सासुटूलू पे इजाजा बांधी तरतूल अवल वो मिली शहीद उस्मान खान काकरता ददा पर खामी वतनी जमहूरी जदोजहद बांधी ददा पर खामी सियासत की परस्तर किरदार बांधी ददा पर सर शिंदला बांधी ददा रखामू द वतन सरा पमिना और ईमानदारी बांधी सासुटूल लखवा द जान लखवा द पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी लखवा द पार्टी द शरीफ चेयरमैन मोहतरम मुख्तार खान यूसुफजी लखवा द अकीदत गुलून वड़ांदे को कदरमन अजीजानू मेरे शहीद उस्मान खान काकर द पश्तून कामी तहरीक द यौ नस्ल के दून की मुबारिस पतोगा फदे मुल्क पाकिस्तान की द पख्ताना और दागसी द माकूम हुकूमनू द आजादी द खपलवाकी लपारा द दुई द खुशहाली द वाक व इख्तियार द पारा फदे मुल्की द कूमनू द हक मलकियत और द हक हकमियत द पारा और दागसी फदे मुल्की
د آئین او قانون د حکمرانۍ د پارلیمنت د بالادستۍ دپاره په دې ملک کې د انساني حقوقو دپاره عثمان خان کاکړ شهید خپل ټول ژوند په دې سیاست کې تېر کړي. قدرمنو عزیزانو، د ملي شهید عثمان خان کاکړ ژوند دا مزاحمت و، هغه مزاحمت د غربت خلاف و، هغه جدوجہد د پسماندګۍ خلاف کوي، هغه جدوجہد د فرقهواریت خلاف و، د هغه جدوجہد د ظالم خلاف و، د هغه جدوجہد د مظلوم په حق کې و، د هغه جدوجہد په دې ملک کې د انساني حقوقو دپاره و. قدرمنو ورونو، که زه دا ووایم غلطه نه ده چې ستاسو دا مینه د ملي شهید سره دا چې موږ وینو نو واقعتاً ملي شهید زما پلار نه و، دا ستاسو هم ورور هم ستاسو بچی و او هم داسې د ځوانانو د کسانو لپاره د دوی پلار و. د ده پر شهادت باندې چې کوم خواخوږي ستاسو موږ ولیده، چې کوم تکلیف کې موږ تاسو ولیدل، چې کوم درد تاسو محسوسه کړئ، واقعتاً عزیزانو په موږ خپل غم ویر کړئ. نن هم ستاسو د ملي شهید سره دا سپېڅلې مینه، د ده سره دا محبت، د ده پر لاره دا ستاسو درېدل، دا ستاسو قرباني د دې مثال په تاریخ کې نه پیدا کېږي. قدرمنو عزیزانو، ملي شهید څه غوښتل؟ د ملي شهید سیاست په چا والا باندې و؟ نن په پاکستان کې جمهوریت نشته، په پاکستان کې دا پاکه دا نامکمل آئین باندې عمل درآمد نشته، په پاکستان کې د قانون حکمراني نشته. نن په دې ملک کې آئین تر پښو لاندې دی، نن په دې ملک کې پر آئین باندې عمل درآمد نشته. نن دا ملک د آئین له چپ روان دی. زما په یاد شي چې د پی ډي ایم یو میټینګ و، ملي شهید دا تجویز کې وکړي چې آیا پکار دی چې موږ یو چارټر آف ډیموکراسي ولیکو او په هغه کې دا نقطه شامل کړو که آیا په پاکستان کې بیا یو وخت یو فوجي جنرال راځي آئین تر پښو لاندې کړي، یا په پاکستان کې دا نظام راځي آئین معامله کوي، دا ملک د آئین مطابق نه چلی، نو پکار دی چې په دې ملک کې دې قومونو ته پښتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، حتی کې پنجابي ته دا اختیار حاصل شي چې دوی خپله ازادي اعلان کړي. قدرمنو عزیزانو، ملي شهید د پارلمنت د بالادستۍ خبره کوله، هغه به ویلې چې د دې ملک فیصلې به په پارلمان کې کېږي، هغه پارلمان چې کوم پارلمان د 5 قومونو یو مشترکه برابره پارلمان وي، هغه پارلمان چې په کوم پارلمان کې که 100 کسان دي، دا کې به 100 پنجابی وي، 100 به بلوچ وي، 100 به سندهی وي، 100 به سرایکی او دا هغسې به 100 پښتون کې ناسي. داسې پارلمان او هغه پارلمان
چې په ووټ باندې د ولسونو په رایه باندې په یو آزاد الیکشن باندې منصفانه الیکشن باندې چې یو پارلمان منتخب شي هغه پارلمان به د دې ملک فیصلې کوي خو بدبختي دا ده چې په دې ملک کې پارلمان پنجاب ته تابع دی په پارلمان کې اکثریت د پنجاب دی او چې کومې فیصلې کېږي دا د پنجاب د مقتدرو طبقو فیصلې دي چې هغه پښتون افغان ته د منلو وړ نه دي ستاسو تر مخ یو الیکشن وشو دا په جهان کې د داسې الیکشن تاسو مثال نشئ کتلی دا په امریتونو کې نه سوی دا په داسې ملکونو کې چې سخت امریت وي په پاکستان کې هم داسې الیکشنونه په امریتونو کې نه دي سوي لکه کوم الیکشن چې په 2003 کې وشو د دې الیکشن مقصد څه و د دې الیکشن مقصد دا و چې دا ګوډ شل پارلمان دا بالکل مفلوجه کې په دې کې د اسټابلیشمنټ د خوښې خلک شیري او قانون سازي په وکړي هغه قانون سازي چې د 26وي آئیني ترمیم تر نامه لاندې زما او ستا تر مخ شو عزیزانو موږ د دې ملک د عدلیت نه مطمئنه نه وو د دوی د کرداره مطمئنه نه وو د دوی کردار په دې ملک کې که د کابلو په حواله شي او که بیا په دې ملک کې د جمهوریت په حواله باندې شي د دې ملک د عدلیه کردار سیاه دی خو بیا هم موږ لږ لا لږ امید وو د یو عام سړي د عدلیه لږ توقعات وو په ذاتي کیسونو کې د عدلیه توقعات کېدلی شو داسې یو څه به وایي چې یو دوه داسې ججان به کې پیدا شو چې هغه به د قانونو لپاره هم به ترې وغوښته هم د جمهوریت غوښتی هم د په عدلیه کې د انصاف د ورکولو یو ښه نظام جوړولو هڅې کولې خو عزیزانو د دې 26م آئیني ترمیم لاندې عدلیه یې راواخیسته لکه پارلمان دا د فارم 47 عدلیه کار نن په عدلیه کې د اسټابلیشمنټ ججان راځي نن په عدلیه کې د پاچانو د خوښې ججان راځي نن په عدلیه کې هغه نایله خلک راولي ججان کې یې چې هغه انصاف ورکولو خو پرېږده هغه ناانصافیانې کوي چې هغه په قانون او په آئین کې د دې هېڅ قسم ګنجایش نشته محترمو عزیزانو په دې ملک کې میډیا ازادي نشته ملي شهید به د میډیا د ازادۍ دپاره د غږ پورته کولی په سینټ کې په تقریرونو کې په جلسې جلوسونو په مظاهرو کې چې میډیا د آزاد وي میډیا د غیر جانبدار وي او دا تاسو نن کتلی شئ چې په پاکستان کې نن میډیا آزاد نه ده په پاکستان کې نن میډیا جانبدار ده په پاکستان کې نن میډیا د محکومو قومونو په خلاف استعمالېږي په پاکستان کې نن میډیا د پښتانه قام په بربادۍ کې استعمالېږي نن په دې ملک کې میډیا دا د جمهوریت په خلاف دا د غیر جمهوري قوتونو په حق کې د پاکستان میډیا استعمالېږي قدرمنو وروڼو نن تاسو وګورئ ملي شهید تر ځان تر اولاد تر خاندان تر عزیز قریب تر هر چا تر خپل سر زیات د قام سره وفادار وو د وطن سره وفادار وو د قام سره تر هر چا زیاته مینه کوله نن عزیزانو ستا پر کار نن څه حالات دي ستا پر وطن څه حالات دي 50 کاله په پوره کېدو دی پښتون نن هم د سر تحفظ نه لري پښتون نن هم له دهشتګردۍ ځان نه دی خلاص کړی نن هم د پښتانه وینه د دین او دنیا پر نامه باندې
ستا وینه تویول کېږي نن هم ستا په وطن کې نام نهاده دهشتګردي ده عزیزانو نن ستا حالات دې ځای ته رارسېدلي دي چې په دهشتګردۍ کې به ته 2 لکه ته نږدې کم و بیش په شهادت رسېدلی خو نن عزیزانو ستا معاشي صورتحال دې ځای ته راورسېدی چې په کروڑونو پښتانه به له لوږې مري عزیزانو موږ دا سوال کوو ملي شهید به دا ویلې چا ریاست پاکستان پښتانه ته څه ورکړي دي تا په معاشي اصطلاحاتو کې تا په معاشي پلان کې د پښتانه لپاره تا څه ایښتي دي نن ستا باندې ستا د افغانستان سره ګیټوې پر تا نن بندې دي چې دا ګیټوې خلاص شوه د ټول ایشیا تجارت به ستا پر دې علاقه کې دی موږ دا نه وایو چې پښتون خامخا د ګورېزۍ خبره کوي ته ماته د هدف شوراوت د چمن بادینی کمردین انګور اډا غلام خان خراچي ته ماته هلته دا نور چې کوم ګیټوې دي تورخم دی ماته را خلاص کا ماته کسټم آفیس را جوړ کا ماته انفراسټرکچر را جوړ کا ماته هلته سړکونه بلډینګونه ماته هر سہولت راکا د ملک پاکستان ته به د خالي دا د پښتانه دا سیمه په اربونو ډالر د کال د آمدن په شکل کې د ټیکسونو په شکل کې به تا ته جمع کوي عزیزانو تا ته نه درکوي اربونو ډالر نه غواړي په دې نه غواړي چې پښتو به په آباد شي عزیزانو ستا معاشي صورتحال دا دی ستا په یوه ضلع کې کمرشل ډسټرکټ نشته یوه ضلع کې داسې معاشي یو انفراسټرکچر نشته چې هلته دا ستا معاشي ژوند جوړ شي په پنجاب کې هلته هر ډسټرکټ کې یوه زرعي ډسټرکټ دی یوه دا د الکترونکس لپاره یو ضلع کې یو لوی سیټ اپ جوړ کړی دی یا بیا بل ځای کې د میلانو لپاره جوړ کړی دی په بل ځای کې بیا د سیاحت لپاره ټوریزم لپاره جوړ کړی دی هر ضلع ته یو نه یو پیکیج معاشي ورکړی دی چې د هغې د هغې علاقې د ضلع خلک استفاده اخلي هغه په لکونو نوکریانې جوړوي هلته کمپنیانې راځي هغه کمپنیانې هلته انویسټمنټ کوي هغه کمپنیانې راځي په کروڑونو انسانانو ته نوکریانې ورکوي په اربونو کربونو روپۍ دا کاله هلته آمدن جوړېږي عزیزانو دا انفراسټرکچر دا تا ته نه در جوړوي عزیزانو بدبختي خو دا ده نن تاسو وګورئ چې که د چمنه یو ګاډۍ کسټم شوې ګاډۍ را روانه وي نن که هلته د بلوچ بیلټ ده دا د ایران او د افغانستان بارډر د دې ځایه که یو ګاډۍ د مال ګاډۍ لوټ شي 100% که یو شي ټیکس جوړېږي دا زموږ پښتانه ورکوي بیا هم چې دی تر اسلام آباد پېښوره یا تر پنجاب رسي غیر قانوني طور بتا ورته وایي ټیکس ورته وایي هر شی چې ورته وایي په ټکس کړي کسټم شوي ګاډۍ مال باندې د 6 لکو رانیولې دا تر 10 لکو روپۍ پورې دا به ته زما او ستا تجاران دوی ته ورکوي دغسې بیا که ته کراچي پورټ له ورشې که ته بیا د پنجاب او د واګا بارډر ډرای پورټ له ورشې هلته چې یو ګاډۍ راوځي مثال به درکړمه که بیا هلته د وایټ سپریټ یو ګاډۍ وي هغه 100% ټیکس نه جمع کوي هغه چې د کراچي را روانه شي بیا تر ملتانه رسي په دې کې 1000 روپۍ خرچان پر ده باندې نه راځي د کرایې علاوه په ما او تا تر 6 لکې نیولي بیا تر 10 لکو روپۍ پورې زما ستا معاشي قتلعام دا دی چې زما او ستا سبزي به نو څه سبزي به ستا د وطن سبزي زما او ستا سبزي دا پنجاب ته نه پرېږدي د سبزۍ لوډ ګاډیانې دا راواخلي دا هلته په کسټم دفترانو کې بندي کړي په هفتو چې خرابې شي تاوانونه وشي بیا یې لکي چې بیا زموږ خلک د کرایې پیسې هم نشي پر جوړولی عزیزانو دا معاشي بدحالي پر تا باندې نن ده
نن تاسو فکر وکړئ موږ خو حیرانه په دې یو چې آیا د لوس که ټوپک راخستی وي هغه سره ته مخ وړې هغه ته ته مراعات ورکوې هغه ته د ایران راغلی ډیزل پټرول ته ورپرېږدې تر مستون لږ پاسه پورې بیا چې بیا کوټې ته راسته خبرې د پښتانه ښار وي بیا د کوټې پر هاخوا د پښتانه ښار د ښارونه دي بیا که پر دې خوا باندې د ایران دا پټرول ډیزل راځي بیا یې ته پر پښتون افغان باندې بندوې عزیزانو د ژوند د تېرولو کومه چاره ته لرې آیا عزیزانو تاسو وګورئ ستاسو د تعلیم نظام پر کوم ځای ولاړ دی له تا خپله ژبه ورکړي تا ته تعلیم نه در پرېږدي دا یو ډېر لوی سازش دی خلک وایي چې وروره ذمهواره موږ خپل یو د تعلیم ها دا زموږ غفلت دی عزیزانو تعلیم د ریاست ذمهواري ده ریاست چې زما په وطن کې افسي منظمه ساتلې ده کار ځینې اخیستلی شي ریاست چې دلته سی ټي ډي ساتلې ده منظمه ساتلې ده او زیره کړې ده کار ځینې اخلي ریاست چې دلته یو پنجابی یو سندی الجي راولي له پولیسه کار اخلي منظمه کوي ریاست بیا ولې دا زموږ استادان نه حاضره کوي ریاست بیا ولې دا زموږ ښکلان نه خلاصوي ریاست بیا ولې دا زموږ تعلیمي نظام نه برابروي ریاست تا جاله غواړي بې طالبه نه غواړي ستا بچی مزدور غواړي غلام یې غواړي د ځان چوکیدار یې غواړي د ځان سپایي یې غواړي او بیا د پردي ځان ایندن جوړول غواړي ریاست دا یې ظلم له تا سره کړی دی عزیزانو یو متن چې د پلرونو نیکونو راسي مګر سر په سودا ساتلی وو په زراو په لکاو شهیدان مو سر ورکړل په زراو مبارزې مو وکړې د سکندر اعظم سره مو سر وولې د مغولو سره مو سر وولې د چنګیز خان سره مو سر وولې له فرنګي سره مو سر وولې زما او ستا نیکهګانو چې په وراثت کې 15,000 کاله لیکلي تاریخ باندې چې ما او تا ته کم وطن را پرېښتی و نن پر هغه باندې الاټمنټ روان دی یوه خبره وشوه زه یې تصحیح کومه وایي غیر قانوني الاټمنټ دا خبره به سمه کړو ستا په آئین کې چې تا کم قانوني الاټمنټ خبره کړې ده ستا د آئین دا قانوني الاټمنټ هم نه ده سره منو دا ستا د آئین قانوني الاټمنټ نه ده سره منو دا څنګه کېدای شي چې د برشور توبه چل عبدالله چې د قمردین کاریز چې د ارنایي چې د دوکۍ په لکونو خلک دا حق نه لري چې دوی په خپله وطن باندې مالک سره الاټمنټ وکړي او یو کمپنۍ راځي یوه کمپنۍ راځي دوی 3-4 لکه یې کړه ځکه الاټوي په لکونو خلک حق نه لري په دې آئین کې هغه حق نه لري چې د کور د کښت د کروندې ځکه چې غرونه لاټ کړي خپل وطن د ځان کې یوه کمپنۍ به راځي او دوی به الاټمنټ کوي هغه دې شي خبره دا ارمان ستا نه شو پوره دا ارمان به ستا نه شي پوره موږ د برشور توبه موږ د قلعه عبدالله د قلعه سیف الله موږ د قمردین کاریز دا الاټمنټونه هېڅکله نه منو موږ ورته وایو که الاټمنټ خوشحال خان کاکړ راځي چې د ده حصه په مسلم باغ کې څونه جوړېږي که ده د خپل همسایه پر مځکه باندې الاټمنټ کولی موږ د دې الاټمنټ خلاف یو د پښتانه پر نامه به څوک زما مځکه نه الاټوي بلوچ به نه الاټوي سندی به نه الاټوي سرایکی به نه الاټوي پنجابی به نه الاټوي دا الاټمنټ کوي د الاټمنټ خلاف نه یو ستا ته که ته الاټمنټ کوې قانوني کوې زما مځکه ده زما غر دی ما دا عزیز سره وشلی دی له ورور سره مو مشلی دی تقسیم مه کړی دی د بل زوی سره د خیل سره د قبیلې سره مو وشلی دی ما ته زما
پردے پشتی جدید زما خاندانی زما چې دا کم قبایلی نظام کې ما ته کم هم ځکه را رسېدل ده ما ته پر دې الاټمنټ راکړه که پر دې باندې رایلټي غواړې که پر دې باندې دا ستا کم قانوني یو څو پیسې راځي چارجز راځي موږ درته تیار یو که د دې علاوه که به ته راځې لکونو یې کړه مځکه به لټې پښتانه به په دا ورځ باندې ځان لکه سپېرلني ورته ورچي تا ته به الاټمنټ نه در پرېږدي عزیزانو دې الاټمنټ ته به دروځو خامخا به ورته دروځو په هر حال کې به ورته دروځو زموږ د ژوند او د مرګ خبره ده د پښتانه د بقا مسله ده ستا د شناخت مسله ده ستا د لاسه ستا وطن ده ستا د لاسه ځي و پردي ته به راټېږي د پردي پر نامه به یې ستا د بقا مسله ده پر دې ورځ باندې که هر سختر راتله پښتانه به دې سختر ته په مخه باندې ورځي او دغسې عزیزانو میں کچھ باتیں اردو زبان میں بھی کروں گا ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے بلوچ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں عثمان خان کاکڑ نہ صرف ہمارے گھر کے تھے نہ صرف پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے تھے نہ صرف پشتون قوم کے تھے وہ سارے محکوم قوموں کے اور اس جہان میں جہاں پہ مظلوم اقوام تھے ان کی نمائندگی کرتے تھے وہ ہمیشہ اس بات پہ زور دیا کرتے تھے کہ یہ ملک 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک ہے پشتون بلوچ سندھی سرائکی اور پنجابی یہ اپنے سرزمین پہ ہزاروں سال سے آباد ہے یہ سرزمین پاکستان بننے کے بعد ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی ہے بھائیو ہم آج بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں ہم آج بھی سندھی قوم کے حق ملکیت اور حق حاکمیت پہ ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے سندھی قوم کھڑی ہے ہم آج بھی بلوچ قوم کی حق ملکیت اور حق حاکمیت پہ ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے بلوچ قوم کھڑی ہے ہم آج بھی سرائکی قوم کے حق حاکمیت اور حق ملکیت پہ ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے ایک سرائکی اپنی قوم کی حق ملکیت اور حق حاکمیت پہ کھڑا ہے اسی طرح بھائیوں اس صوبے میں پشتون بلوچ اپنی تاریخی سرزمین پہ آباد ہے ملی شہید عثمان خان کاکڑ کہا کرتے تھے کہ بلوچ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے سیاسی قومی معاشی ثقافتی جدوجہد میں ہم بلوچ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بلوچ قوم کے سائل وسائل پہ کسی کا قبضہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری سیاسی ذمہ داری بنتی ہے ہماری سیاست ہمیں یہ بتاتی ہے سکھاتی ہے کہ اگر آپ سے بلوچ مدد نہ بھی مانگے اگر آپ کو پتا چلے کہ بلوچ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے کوئی تو آپ کے اس کے حق پہ کھڑے ہونے کا فرض نبھانا چاہیے اس صوبے میں ہم 2 قوموں بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کا حل مل جل کے ڈھونڈیں ہمیں چاہیے کہ ہم پنجاب کے مقتدر طبقوں کا مقابلہ ایک جڑ کے ہم کریں ایک ساتھ ہو کے ایک سیاسی جدوجہد ہم کریں ہمیں چاہیے کہ ہم آپسی جو نفرتیں ہیں جو تقسیم ہے اس کو ہم ختم کریں ہم اس سازشوں کو ختم کریں جو سازش پشتون بلوچ اقوام کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے تو ہمارے وسائل بھی لوٹے جائیں گے ہمارے جوان بھی لاپتہ ہوں گے ہمارا خون بھی بہایا جائے گا تو اسی طرح ہم اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اس اسمبلی کے جو قراردادیں ہیں جو آئین سازی قانون سازی جو بجٹ ہے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے اب یہ ایک طرح سے ایک انتشار پھیلایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالیہ بجٹ جو بنایا گیا آپ خود دیکھ لیں ہمارے بلوچ بھائی دیکھ لیں کہ یہ فارم 47 کی پنجاب کی اسمبلی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے صوبے کی اسمبلی نہیں ہے اس پنجاب کی اسمبلی پنجاب کے وفادار جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بجٹ بنایا ہے جس میں پشتونوں کا حصہ 7 سے 8% ہے 12 اضلاع کو 12 ارب روپے
اور ساتھ میں آپ کے 20 جو MPAs ہیں ان کو مجموعی طور پہ 15 ارب روپے جو بنتے ہیں 27 ارب روپے، اس 300 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ میں آپ کو صرف 250 سے 25 ارب سے لے کر 27 ارب تک آپ کو ہمیں حصہ دیا گیا. یہ لوگ استعمال کریں گے، صرف انتشار پھیلائیں گے. ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ ہمارے ساتھ جو منگلا آپ یہاں سے جائیں گے، یہ سرغڑی کے پاس جو علاقہ ہے شابان کے پاس، وہاں پہ بلوچوں کے نام پہ ایک تنظیم کے نام پہ جو ہوا، آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو تاکہ ہم پنجاب کے مقتدر طبقوں کے جو دشمن کے جو عزائم ہیں اسے ہم ناکام بنائیں. آپ ہمارے ساتھ جو ارنائی اور دکی میں جو واقعات ہو رہے ہیں تنظیم کے نام پر یا جس چیز کے نام پہ ہو رہے، آپ ہمارے ساتھ اس میں اکٹھے ہو کے ہمارے ساتھ آواز بلند کرے تاکہ یہ نہ ہو. اس کی صرف اور صرف آپ مخالفت ہمارے ساتھ کرے تاکہ دشمن کا جو ایجنڈا ہے وہ ناکام ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے، ہم بلوچ قوم کے ہر طرح کی جدوجہد کے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم ان کے پرامن سیاسی، قومی، ثقافتی، معاشی جدوجہد کے حق میں. پر ہم ایک چیز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پشتون سرزمین پہ ہم کسی کا وہ کیا کہتے ہیں کسی کی جنگ ہم نہیں لے کے آئیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ پشتون جائے بلوچ بیلٹ میں اپنا کوئی ایک عزائم پورا کرے، ایک وہ کیا کہہ سکتے ہیں ایک تحریک چلائے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، پر پشتون بیلٹ میں ہم کسی بھی کارروائی کی ہم مخالفت کرتے ہیں. پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی ایسے ہر قسم کی کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور مخالفت کرتی ہے. نورونو ملی شہید عثمان خان کاکڑ دلتا خبر اوس و غفور لیوال صاحب مولی چیو پر افغان و افغانستان مین یو افغان. عزیزانو دا افغانستان حالات زما استا تر مخ دی او په اوسنی حالاتو کې چې یو خواته په دې سیمې کې د جنگ صورتحال دی، په یو خواته یو بیا د امریکا او د روس او د چین د عالمي طاقتونو زور دی. نو مور د افغانستان چې کوم واکداران نن ناست دي موږ دوی ته وایو چې په کار را دی تاسو د خپلو افغانانو ترمنځ عاملي شهید بویلی چې افغان او افغان مذاکراتو ته لاره جوړه کړي. تاسو د خپل افغانان سره یو کړي، رایه ولرئ افغانستان د ازادۍ دپاره، د افغانستان د سالمیت دپاره، د افغانستان د خودمختارۍ، د افغانستان د عظمت دپاره، د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره، د دشمن زړه د افغانستان د ساتلو لپاره خپل افغانان ورونه راوغواړئ او افغان او افغان ډایلاګ وکاسئ، د افغان او افغان ترمنځ ډایلاګ وکاسئ. موږ دا خواست ورته کوو، بیا ورته وایو چې انساني حقوق چې کومه پامالي روانه ده دا د ختمه سي. د افغانانو عملي شهید ویل چې هر پښتون افغان دی خو هر افغان پښتون نه دی. دا ټول قومونه چې په افغانستان کې آباد دي افغانان دي، د دې ټول قومونو یو نماینده انټیریم حکومت جوړ کا، یو لویه جرګه راوغواړه، نماینده لویه جرګه راوغواړه، د افغانستان قانون اساسي بحاله کا، قانون ورکه. بې قانونه بې آئینه ملکونه نشي چلېدلی. پاکستان هم دا دی، دلته فضل الرحمان صاحب هم د آئین بالادستي غواړي، دلته جماعت اسلامی هم دا غواړي، دلته نور مذهبي جماعتونه هم آئین دی د قرآن او سنت تر دغه رڼا لاندې آئین غواړي. ته راشه د قرآن او د سنت تر رڼا لاندې چې کم افغاني آئین و کم قانون اساسی و برته بحاله کا او یو الیکشن په دې ملک کې وکړه، ځکه چې الیکشن د ولسونو یو حمایت یافته حکومت جوړوي چې ولسونه ورسره ولاړي، نو ستا دا مشکلات به ختم شي. افغانستان به یو وخت بیا
په عظمت خواته لاړ شي او دغه ساجدانو